نن یارانو ته پښتو را یاده شوه او نن پیغام ورکوي چې دا د پښتو وطن دی او پښتو وطن کې زموږ د کورونو بې عزتۍ کېږي. زه ډېر واضح دا خبره کول غواړم چې دا د پښتو وطن دی او په پښتو موږ ټول پوهېږو او په دې پښتو کې د خپل کور محافظ ته په خپله رور اول په تا دا ذمواري جوړېږي چې ته د خپل کور د حیا او د پردې خیال وساتې. نو چې پرون د انقلاب راوسته او لکه د چندخ د دغلته چغه چغه کول نو چې اف آی آر در باندې وشو او نن چېرته تښتېدلې په سوړه کې پټې نو پولیس خو به دې لټوي روزه د سوړې نه. د پښتو تقاضه بیا دا وایي چې تا هغه انقلابي وې او انقلابي یې نو روزه بیا انقلابیان د پولیس نه تاسو خو د پولیس نه لګیا یې ختم شوی بس لیډر نه والا اخره پورې تاسو پولیس ته نه یې رسېدلی تاسو انقلاب راولی بیا د پولیس نه پټېږئ ما مهرباني وکړئ چې په چا اف آی آر شوي دي دا کم تاسو چې کردار ادا که دا دوه ورځې په دې پاکستان کې چې دا کم اور ولګو کم انقلاب هم چې راوسته او د هغې انقلاب په نتیجه کې چې در باندې اوس اف آی آر شوي دي نو پښتو ډېره استغه ده خو بس خبره به ونه کم خو اوس مهرباني وکړئ د سوړو نه روزې ګرفتاری ورکې څوک به هم ستا کور باندې نه درځي ګناه ته لکه د ښځو په سوړو پټېږي بیا اف آی آر شوی درور تا به را پیدا کوي تا به کور کې هم ګوري تا به حجره کې هم ګوري تا به ګاونډ کې هم ګوري تا به هر ځای کې ګوري چې کوم ځای کې ته پروت یې تا به ګوري او تا به را پیدا کوي. نو لکه پښتو ځان کې پیدا کړه مهرباني وکړه د پښتو خبرې چې کوې د پښتو تقاضا دا ده چې اف آی آر در باندې شوی دی نو لاړ شئ خپله پیشي وکړئ ځان پولیس ته حواله کړئ پته به ولګي بیا چې مزید څه کېږي.